بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو موږ ویلو په دې مختصر معنی کې درې علوم دي، فنون دي: علم المعانی، علم البيان، علم البديع. او زمونږ د علم المعانی بدې کې یو مقدمه او اته بابونه. نو پاتو بابونو کې اول احوال الاسناد ویل شول، دویم احوال المسند الیه، دویم ادریم نمبر احوال المسند، او څلورم نمبر ده احوال متعلقات الفعل. د فعل چې کوم متعلقات راغې نه، د فعل چې کوم متعلقات لکه مفعول به به کله راوړو، مفعول معه به کله راوړو، مفعول له به کله راوړو، حال به کله راوړو، تمیز به کله راوړو، مستثنا به کله راوړو. دغه باره کې موږ ته خبرې کوي. نو مخکې دا خبره ته رشید چې لکه مخکې دا کم احوال موږ وویل د مسند او مسند نه، نو دا به ټول جګونه کې پکاريږي، خو بعضې پکې دي چې هغه د دغه سره خاصو او بعضې چې خاص نه دي. نو بعضې پکې دي چې هغه صرف د فعل سره خاص دي او د مخکینی باسونو کې نه دي تیر شوي، نو دلته کې هغه بیان دی. دغه دې پوره وایي بیا مخکې وقد اشیر فی التنبیه، و اشاره کړل شو په تنبیه کې دا لګاو نه درکړه الى ان كثيرا من الاعتبارات السابقه، چې مخکې دا ډېر اعتبارات یجري فی متعلقات الفعل، دا جاری کیږي په فعل په متعلقاتو کې. لكن ذکر فی هذا الباب، لیکن ذکر کړی شي دا په دې باب کې تفصیل او بعض من ذلك، پدای کې دا کوم چې تشریح دي په بعض په تفصیل لاختصاصه بمزید بحث، ځکه چې په دې کې زیات بحث دی په مخکې. ومهد لذلك مقدمه، او دې لپاره یو مقدمه بیان کړه. فقال فرمای الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، وې د دې فعل لپاره مفعول د حیثیت ته لکه څنګه چې د فعل تعلق د فاعل سره دی. پوه شئ، لکه فعل د لپاره چې فاعل وي، نو دغه شان چې د فعل لپاره مفعول هم راځي، د لپاره د دې چې دا فائدہ ورکي چې د دې فعل د دې مفعول د دې اسم د دې فعل سره تعلق شته. و د فاعل او د مفعول د دوانو د فعل سره تعلق وي، تعلق د دوانو وي، لیکن په تعلق پر حیثیت کې فرق دی. د فاعل د فعل سره تعلق وي په دې سبب سره چې دا د دنه واقع شوی دی، د دنه صادر شوی دی، او د مفعول د فعل سره تعلق وي په دې حیثیت سره چې دا فعل په د باندې واقع شوی دی. لکه ضربه زید عمرو دی، نو په دې مثال کې دا ضربه فعل دی، د دې فعل سره د زید اسم هم تعلق دی، او د دې فعل سره د عمر اسم هم تعلق دی، او دا زید فاعل دی او عمر مفعول به دی. خو د دې زید د فعل سره په دې طریقې سره تعلق دی چې دا په د باندې د دنه صادر شوی دی او د دنه واقع شوی دی، او د دې زید سره تعلق دی په دې سره چې دا په د باندې واقع شوی دی. پوه شو بری باندې دا وګوره بیا زما. نو الفعل مع المفعول، فعل د مفعول سره د سده کالفعل مع الفاعل، لکه فعل چې د فاعل سره دی. فی ان الغرض من ذکره معه، پدې کې چې دا غرض د ذکر د نه د دې سره ای ذکر کل من الفاعل والمفعول مع الفعل، او ذکر الفعل مع كل منهما، یعنی ذکر کول د فاعل او د مفعول د فعل سره، یا ذکر کول د فعل د فاعل او د مفعول سره، دا سره پاره افاده تلبسه به، د پاره د دې چې د فعل د تعلق د فائدې رسولو فائدہ ورسي، د پاره چې فائدہ افاده د پاره د فائدې ورکول، تلبس چې د دې تعلق د سره ای تلبس الفعل بكل منهما، چې تعلق د فعل د هر یو سره، د فعل تعلق د فاعل سره هم دی او د فعل تعلق د مفعول سره هم دی، خو حیثیت فرق دی. اما بالفاعل فمن جهه وقوعه عنه، وې د فاعل سره چې د فعل تعلق د په دې ځای سره دی چې دا واقع شوی دی دا هغه نه. واما بالمفعول او د مفعول سره چې تعلق دی فمن جهه وقوعه عليه، وجهه دې باندې چې دا واقع شوی دی پاګې باندې. لا افاده وقوعه مطلقا، و صرف دا واقع کېدو فائدہ ورکول پکې نشته دی چې د فعل د فاعل د نسبت شوی دی، یا د فعل د مفعول د نسبت شوی دی، یا د فعل د مفاعل نه د نسبت منفي شوی دی، یا د فعل د مفعول د نسبت منفي شوی دی، دا نه دی. بلکې په دې کې تعلق مقصد دا دی چې لکه دا فعل د فاعل سره تعلق دی په دې سره چې دا واقع شوی دی، هغه نه د مفعول سره تعلق دی په دې سره چې دا واقع شوی دی باغ باندې. ای لیس الغرض من ذکره معه،
وإن نه غرض د ذکر کول نه سره معه د فعل سره افاده وقوع الفعل فائدہ ورکول د واقع کېدل د فعل او ثبوتی په نفسه او ثابت کېدل په نفسه من غیر اراده بغیر د اراده نه ايو علم ممن وقع چې و په جندل شي چې چانه واقع شوی دی او علامن وقع په چا باندې واقع شوی دی اذ لو اريد ذلك کچته اراده کوله مصنف درې نو لقيل بیا ودی شوی شو وقع الضرب او وجد ضرب واقع شوی دی ایا وجد مندل شی وجد او ثبت من غیر یا بدل سی ویل چې ثبت الفعل ثبت الضرب من غیر ذکر الفاعل والمفعول يكون عبد دو دي جدا عبستي وزي عدم ذکر المفعول مع الفعل کله چې د فعل مفعول سره مفعول د فعل سره نه ذکر شوی نو کله به نو کله چې یو فعل وی چې لازمي دا متعدی وي متعدی دا خبر تاسو یاد وساتئ چې فعل په دوه قسمه دی یو فعل لازمي دی یو فعل متعدی دی فعل لازمي هغه ته وایي چې دا غصب دای معنی صرف په فاعل باندې پوره کیږي مفعول به ته پکې حاجت نه وي او د فعل متعدی دی ته وایي چې دای معنی یوازې په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې مفعول به ته حاجت وي لکه زم قام زید دا فعل لازم دی زم زید ودرېدو نو څوک دې نه وایي چې بچاو درېدو څنګه ودرېدو او چې زم ضربه زیدون نو دا ضربه فعل دی دا متعدی دی چې زید مو وای کړی دي نو خامخا څوک به دي چې هغه باندې فعل په هغه باندې واقع شي دا متعدی دی نو کله چې متعدی فعل کله چې فعل متعدی او الدغه فاعل نو ذکر دا مفعول به نو ذکر شوی نو دا مفعول په منزله د لازم باندې دا مجهول به دا متعدی په منزله د لازم باندې ګرځي متعدی په منزله سم باندې ګرځي او دغه به موږ نه وایو چې دلته کې دا فعل چې نه دا موجود دی فاعل موجود دی او مفعول به محذوف دی ځکه محذوف او مذکور دا یو شی دی مذکور او محذوف دا څه یو شی دی نه چې په کوم ځای کې فعل متعدی وي او الګه مفعول دا ذکر نشي نو دا متعدی به موږ په منزله د څه باندې کړو دا لازم باندې ځکه چې لازم ماته سو ویل چې لازم څه ته ویل کېږي چې وایي لپاره مفعول به نه خود چې بنوایو چې دلته دا فعل متعدی دی او دغه نشته دی مفعول نشته دی نو وایي چې دلته مفعول دی محذوف دی او مذکور نه دی د خبره ورکو دا پوه شو دي باندې بیا د فعل لازم او متعدی پہچان سره د متعدی په معنی کې با پکې نه راځي نه ها زید نه مارا لګي ضربه زید نے مارا او دې مقام زید نو اس نے مجھے زید نے کڑا ہوا زید کڑا ہوا جلس زید بیٹا نو دا جلس فعل لازم دی دا بالکل اسانه طریقه ده مونږ څنګه پیژنو چې دا فعل لازم دی دا متعدی دی دا اردو په ترجمه کې کني راتلو نه نو بیا ودا دا به دا متعدی کنه پکې راتلو بیا لازمي نو ډېری ولس نه کړی دی متعدی پیژنل لپاره یو ویډیو په ما کړی وچته یو ها نو الفعل مال فاذا لم يذكر کله چې ذکر نشي مفعول به معهود لفعل سره يعني فعل متعدي سره المسند الى فاعل چې نسبت شي فاعل ته نو فالغرض ان كان اثباته لفاعله او نفي عنه مطلقا كغرض دینه د فعل ثابت اول د مفاعل لپاره یا د فعل نفي کول د دینه مطلقا مطلب دا دی چې د عموم او د پکې نه ک فعل یوي یا دوی یا دري یا فاعل یوي یا دوی یا دري دې ته پکې ضروري نشي مطلقا من غیر اعتبار عموم فی الفعل بغیر د اعتبار د عموم په فعل کې به ای اراده چې اراده کړی شي جميع افراد ټول افراد او خصوص یا بعض به اراده بعضها چې بعض پکې اراده کړی شي بعض نه ومن غیر اعتبار تعلقه او بغیر د اعتبار تعلق بمن دا چا سره وقع علیه چې واقع شی په باندې فضلا عن عموم او خصوصي چې چا باندې واقع شی نه پای کوم د عموم خصوص اعتبار نه کولای کیږي نه فاعل چې یو نه سره شی نه رضونه نه درونه نه لري فعل چې کله داسې وي یعنی مقصود دا وي چې دا فعل د فاعل د لپاره ثابتول مقصود وي یا دا فعل د فاعل نه نفي کول مقصود وي مطلقا او مفعول به ذکر نشي مفعول به ذکر نشي نو نزل الفعل المتعدي منزله اللازم نو راکوز ولګي کې بدا متعدي په زیاده لازم باندې ولم يقدر له مفعول او د دې لپاره مفعول مقدر نه کې یعنی ته چې څه باندې چې دا فعل متعدي دی خو مفعول د دې لپاره محذوف دی مقدر ده ځکه دا مقدر یعنی که په لفظونو کې ذکر کوي مقدر ذات باندې یو شی دی لأن المقدر كالمذكور ذکر مقدر په شان مذکور ده وفي ان السامع يفهم منها پرې کې چې سامع فهم کې منهما رضواننا فهم تراجي د سامع رضواننا ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل عن الفاعل چې غرض مقصود هغه خبر او کلی په وقوع د فعل فاعلنا به اعتبار تعلق به اعتبار د سره چې تعلق ده بمن وقع عليه فچا باندې چې د فعل واقع شي یعنی په مفعول سره
فإن قولنا زغم دا قول فلان يعطي الدنانير يكون لغرض بيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا بيان كونه معطيا ويكون كلاما مع أثبت له إعطاء غير الدنانير لا مع من نفى أن يوجد منه الإعطاء وإيه داوي فلان يعطي الدنانير فلان يعطي الدنانير فدي مثال كده فلان دا مبتدا دا يعطي الدنانير يعطي فعل او ضمیر بغ فاعل الدنانير مفعول به ده معنی دا چې فلان کې دنانير ورکي وای دا خبره بتا حاله کې کنه وای چې کله یو کس نن دا شک پرې کې چاله کې درامونو ورکي کې دینارونو ورکي نو پدې کې شک نشته ده پدې فعل کې شک نشته ده خو پدې ورکولو کې شک ده چې دا کم څه ورکي دینارونو ورکي کې درامونو ورکي کمټای نه وی چې څه چل کوي نو دا د فلان يعطي الدنانير چې پلان کې دنانير ورکي دا مطلب نه دی چې لکه دا فعل چې د فاعل نه صادر شوی دی دا د ورکولو دی او کدا را کولو دی او کدا هبه کولو دی کدا څه شي دی پوه شئ په دې معنی نو وی کله چې په دې فعل لپاره فاعل او مفعول ذکر شي نو بریګ مقصود دا وي چې د فعل د مفعول سره څه تعلق دی پوه شئ فإن قولنا فلان يعطي الدنانير فلان کې دنانير ورکي يكون لغرض در سره لپاره دا وی د څه غرض لپاره لغرض بیان د پر د غرض کول د بیان د غرض جنس ما يتناول الاعطاء جنس دا کم ته شاملېږي دا ورکړه چې هغه د نانیر دي درام دي کسري لا لبيان كونه معطيا دا فلان يعطي د نانیر د دې لپاره نه راځي چې له پلان کې ورکون کړي پوه شو به معنی ويكون كلاما او دی کلام کم چې رد کړو ما اثبت له اعطاء او دا کلام دا چا لپاره وي چې کم کس ثابتې دا لپاره اعطاء وهذا غیر د نانیرو مطلب دا چې یو کس ته خدا پته دا چې دا ورکړه کړی دا خو ورکړه د نانیرو کړی دا درهمونو کړی دا رسۍ کړی دا نو هغه ته دا وایي چې فلان يعطي الدنانير لا مع من نفى نه دا کس چې هغه نفي کړی دا ان يوجد منه الاعطاء چې موږ د شی د نه اعطاء الګه پوه شو به دی معنی یعنی دا فلان يعطي الدنانير دا په هغه وخت ویلېږي چې مخاطب ته پته چې فلان کې خو ورکول کړی دی خو سي ورکړی دی درهمونه ورکړی کدي دینارونه ورکړی دي کسي ورکړی دي نو په دغه ټیم کوړته فلان يعطي الدنانير خو کچرتا دته په ذهن کې دا خبره وا چې را دا ورکړه کړي دا کنه کړي نو هغه ته دا ته پر دا فلان یو د نن نه ویل کېږي لکه پوه شو به باندې اوس د دې خو بیا دوه قسمونه دي چې په کم ځای کې متعدی په مجال لازم باندې ګرځول کېږي نه دوه قسمونه دي ان شاء الله دا بیا سبق وایي چې چوټي په ګرانه شنو نور با کېږي ان شاء الله